د الله په ذات یقین وکړئ چې زما یقین نه راځي چې یوې مور ته په تابوت کې شهید زوی پروت وي او هغه مور یې په ډکه خوله داسې خندا کوي. یقین وکړه چې لیونی کړمه دې ویډیو چې دا ویډیو اوس په نظر باندې راله بېګانه داسې په ټرنډینګ کې ده او په نظر باندې مې تېره شول یو نظر هغه هم دوباره راتازه کول نه غواړم چې یاره بس بار بار په دې باندې موږ ویډیوګانې هم کوو. خو بهرحال هغه ځان له یو خبره ده خو یقین وکړئ زه دې ویډیو سم لیونی کړی یم او سم یې حیران کړی یم. زوی ورته په تابوت کې پروت دی او د ګیلمن وزیر مور ماشاءالله دومره په ډکه خوله باندې خندا کوي. د دې د بهادرۍ ته زه حیران یم، د دې د حوصلې ته زه حیران یم چې شهید زوی ورته پروت دی. ماشاءالله دومره حوصله، دومره بهادري. سور سلام دی زما د مور ته، سور سلام چې خپل زوی ورته مړ پروت دی او هغه خاندي. تر اوسه پورې به تاسو کتلي چې هر سړی دې جړولی دی، هر سړی د دې ته په جړا دی، څوک هم دې ته ټینګ نه دی. خو د دې چې کوم خاندان والا دی یقین وکړي چې الله پاک دیو له کومه حوصله ورکړې ده، کومه بهادري د دیو په زړه کې پرته ده، کوم بهادري دیو ښودلې ده. یقین وکړه چې حیران به شئ. یو مور تاسو به چېرته مور داسې نه وي کتلي چې یاره هغې له مړ زوی راوړی شي او هغې حوصله به دغه شانته کې مضبوطه وي، هغه خامخا جاړي او هغه په کنټرول کې نه وي. هغه تاسو به اورېدلي که نه چې شهید پسې به جاړئ نه، ځکه چې د هغې شهادت پرې خرابېږي. نو کیدای شي همدغه وجې چې الله پاک دې له دا زړه دومره مضبوط کړی دی چې هغې دا شهادت پې چېرته خراب نه شي. ما فار د فرست ټایم په ژوند کې په پیله ځل باندې داسې یو مور ولیدله چې هغه خپل زوی ته خاندي او هغه ورته په تابوت کې شهید پروت دی. یقینا چې ډېره زیاته بهادره پښتانه مور ده. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه دمه الله راکړي اجازت. الله په امان.